مسلم ضعیف راویان هغه ذکر کړی او بیا وایي چې کینه ماتوان ورو ضعیف راویان او امام مسلم رحمه الله دلته دا څه یا یو 50 راویان ذکر کړی دي نو دې کې اشاره دي چې دا یو څه ضعیف راویان دي چې تاسو په باندې خالي خبر شي استيعاب مقصود نه لري او ټول راویان ما ذکر کړی ذکر قال مسلم امام مسلم ویلي واشباه ما ذكرنا او امثال د هغه فرق چې ما کوم ذکر کړی من کلام اهل العلم د کلام اهل العلم واشباه ما ذكرنا او امثال د هغه چې ما ذکر کړی من کلام اهل العلم د کلامونو د اهل علم نه ما ذکر کړی په مستحنی روایت حدیث چې دا ما ذکر کړی دا پچا کې دا په هغه راویانو د احادیث کې چې هغه متهم چې کوم متهم دي د چا حافظه خراب د چا باندې د دروغ حکومت دی او چا باندې د حکومت دی چې د دې صنعت او کار د احادیث نه دي او څو ضعیف دي واخبارهم او اخبار د چا د دې واخبار د اهل علم عن معايبهم بعيبون دشانه د دې راغلان واشباه ما ذكرنا يوم من كلام اهل العلم اهل العلم خلق غير دي متهم راغلان چې څنګه په حديث کې متهم دا غیر متعلق خبره کړي او اخبارهم بل امثال هغه چې موږ ذکر کړی دي د اخبار دشانه د اهل علمنا چې دې اخبار ورکړي عن معايبهم بعيبون دشانه د دې رواتو نو د دې امثال څه دي كثير اشباه ما ذكرنا امثال د هغه راویان چې ما ذکر کړل د کلام د اهل علم او د دې اخبار د عيبوننا چې دې عيبون خبر ورکړي چې دې راوي بداع د دې امثال څنګه دي كثير دا ډېر دي يسول الكتاب او دې کتاب ذکر ذکر نیمان على استقصائه وطولوال باندې په آخر سره سوال باندې چې دا آخر سره ته نو کتاب په باندې وږي نو دا وایي چې کتاب په وږي ما د تلف ذکر کړی چې څومره په کار ده او څومره د دې ضرورت مطابق د سما ذکر کړم خو ټول راویان ذکر کوم نه ټول راویان ذکر کوم د کتاب په حواله کوو وفيما او فآغي کی ذکرنا چې ما ذکر کړل اقوالنا کفایه کن دي کی پورا وایي دا ما چې کوم ذکر کړ بس په امني کی پورا وایي دا پورا وایي د لمن د هغه چا لپاره تفهم چې او پی دي چې هغه او پی دي دا ځای وعقل مذهب القوم او دا کوشي په مذهب د محدثین باندې چې د محدثینو په مذهب باندې پوښ او د محدثینو مذهب هغه او په جنین بس هغه په دې نه راویان چې ما ذکر کړو په دې باندې مذهب د محدثینو مذهب هغه مذهب دی چې ضعیف راوی خپل هم بیانوي چې دا ضعیف راوی محدثین خپل هم راوی بیانوي ضعیف راوی دي او بالکل تقوی ورته چې ضعیف راوی بیانوا او د ضعیف راوی ذکر دا د محدثین مذهب محدثین دا سنت چې هغه په باندې فرض واچي چې دا ضعیف راوی نه خیر حدیث نقل کړي دا وشعر چې ذاتی تشریح پروانه کې د فرض واچي نه محدثین په خپل بیان او برڅاتن په تقوی ورته چې دا بیانوا ضعیف راوی بیانوا هغه ته تسامح وشي دا مطلب وعقل او دا کوشي مذهب القوم ومذهب المحدثين فيما فأهل قالوا شديد من ذلك يدين وبينوا او دي بيان كريم محدثين علماء دا بيان وإنما ألزموا أنفسهم الكشف دي غرض
بیا دفل کوهم ده هغه دا ده چې ذکر کول د عیبونو د خلق او خلق وشتل په شناعت او قباحت باندې خلق ته د قباحت او نسبت کول دا خو د غیبت محرمه نه ده دا امر شنیع ده نو عظام محدثین لوی علماء محدثین او بخاص تر امام مسلم رحمه الله د ذات شناعت او د ذات غیبت ولې د دې امر مرتکب شوی دی او دا کار ولې کړی دی چې دا غیبت خلق شروع کړي یا د لوی محدثین اصحاب الجرح والتعدیل هغه دا کار ولې دا خو بد کار دی چې خلکو ته نسبتونه کې دا وجن دی د دې حقیقت خرابه ده دا شیعه دی دا شرابي دی د دې کار احادیث نه دې په حدیث کې تکرار نه کړي دا متقن نه دی دا ضعیف دی دا منکر الحدیث دی دا خو ولې دا شدید نسبتونه ولې دا خو غیبت امام مسلم رحمه الله وانما الزموا انفسهم دې سره دخل کوي هغه د امام مسلم وی اگر کدا کار شنیع لنفسه دی لیکن دا کار حسن نه دی حسن نه دی حسن نه غیبی دا مخفقرا ده دې سره خیانت د دین راځي کوي د دروغ نه به دین دا محفوظ د اختلاف نه به محفوظ شي د سنت او د غیر سنت په مابین کې اختلاف نه راځي د سنت او د غیر سنت په مابین کې به ګډوډي دا نه راځي دین به محفوظ او کتب ولګي دا کار ولګي دین محفوظ کېږي نشي همدارنګه اختلاف بریش د سنت او د غیر سنت په مابین کې دا پته باندې لګي چې دا سنت دی او دا غیر سنت ذکر و انما الزموا بشک علی ذکر دې محدثین و انما الزموا بشک واجب کړی دې محدثین انفسهم فزانون باندې الكشف کار کول عن معايب رواه الحديث بعيبن دراویان د احادیثنا وناقل الاخبار او د نقل قول د احادیثنا سو احادیث نقل دی نو دی لګی دي په ځان واجب کړي دې عیبن راوځي وافتو بذلك او دې فتوی هم په دې باندې ځکه فتوا هغه کړي ورته چې هغه په علم کې ماهر هغه مهارت لري او ډیر ماهر کړي په چا کې په فن کې هغه مفتي ګرځي شي دې په دې باندې چې نو فتوا ورته کا تخلصا خلصو اشاره اي چې چا کې عیب کوم راوي کمزوري بیانوي وایي واقصوا فتوتي بذلك فديوان حين باوقي سئلوا الذين تفوز كل ولما فيه دي وجنا فأغ لما فيه من عظيم الحد لما فيه ذكر فريعي بيان أولوكي من عظيم الحد ديك اللو يحي صدا فديك يولو يحي صدا أغلو يحي صدا دا شكل راوي حديث ضعيف كذابي مستعمل چې دا کذاب دی تاویل دا مبتدع دی نو فائدہ دی راوی سم کېږي دا راوی ته هم فائدہ کېږي هغه دا چې خبر شي راوی سړی دې کې ځنه دروغ نسبت د کړه راته دروغ نه ځان دروغ نه ځان او یا بده بدعت نه مبتدع دی دا بده بدعت نه منشي او بیا به ضعیف روایات توبه او بس توبه بیا به ضعیف روایت دا بیانونه توبه او بس چې ضعیف روایت بیا توبه نه راوي ته فائدہ یار راوي وایي سره دې پیژنې چې دې پیژنې نو راځه د دینه نظام یو خلک وغلاګانې کوي قالوا خلق لاغان نو کدي لاغان بيو دي شي هغه دا ویلي چې راځي موږ تاسو ولادو موږ ته کېږي سرک ودرې او غاډ ودرې او شاپ سما چوبا تو هر څو واسه کوي کوه آسان کار موږ د عمر باندې ورو غړي محنتونه ته دا کار وشي هغه پیله تاسو یو دي شي سرک ولادو د خپل ودیدان هغه قانون داخل کې باندې راغلي دا وانه درخه هغه سره لورونه مو سره راغلي نو هغه دانه چې دې راغلي چې
چې هغه راغلي دی ته ودرېږي څوک چې څه اجمالانو جواز هغه یو کلونه وکړي ودرېږي چې راځنه تاسو له موږ څخه ودرېږي لور شي دا پینځل ځانو ټول منډه وایي یو بل دې ریسي په دې لږه چې په هڅه کې هغه ودرېږي چې راځنه تاسو موږ ته وایي یو بل دې له تخت لیکي نو دا راویم دا څه دی دا و چې ویته چې موږ دروغ وایو نو ویته چې دا د دروغ نه توبه او موږ بدعت کوله و سی پیژندو نو موږ ته د مبتدعين نسبت کې راځي د بدعاتو نه توبه واسو راوی ته فائدہ ده نو آینده د پاره با را صحیح راویان روایت ذکر کوي او فائدہ عوام الناس ته فائدہ عوام الناس ته فائدہ ده چې د حدیث دین دی چې کله حدیث دین دی وسط ضعیف حدیث باندې د عوام عمل عمل په غیر دین باندې چې کله عمل په غیر دین باندې راځي نو عوام الناس هم فائدہ ده دا څنګه پرېږدي چې عوام الناس په دین باندې عمل دا څنګه چې عوام الناس په ضعیف حدیث باندې عمل وکړي نو دې په غیر دین کې واقع شي دین په پاتې شي غیر دین کې واقع شي ذکر امام مسلم وایي چې فائدہ د راویان د خپلان ده فائدہ ده پکې او د عوام الناس پکې فائدہ ده هغه په دې نه بچي چې په غیر دین باندې عمل وکړي بلکې عوام الناس هم په عمل وکړي په دین باندې عمل ذکر راوي حين باور کې سولینو چې نه تاسو کړی شي لما فيه من حبيب الحد ذکر په عیبونو دراویانو بیانول کې لوی حصہ يزيد أخبار ذكر أحاديث في أمر الدين دراغلي فأمر الدين إنما تأتي بشكراغل ذا أحاديث بتحليل أو تحريم تحليل أو تحريم أو أمر أو بنهي ترغيب أو ترغيب يقول أمر الدين فإذا كان الراوي كالتي راوي لها جديد أحاديث لرا فإذا كان الراوي كالتي راوي لها بأحاديث لرا چې له سنوي داروي د معدن چې دا خزانه نیوي د صدق دا څه دشمن نیوي د صدق او امانت د امانت راوي روایت کوي خدا راوي دا څه دشمن او خزانه او امانت دا نیوي معنا دارا راوي دا چې دا خزانه د صدق او د امانت دا څه دشمن د صدق او د امانت نه ثم اقدما دے داراوی محقیقی علی روایت پر روایت بانے روایت نسخم اقدم علی روایت پیدا اقدام کی پر روایت باندے عنہ دے دراوینا من اگر ذات سرے روایت کی لمن فاعل اقدم علی اقدم اقدام کی من اگر قد عرفه شاگرد کی جنی دراوینا را ولم يبين او بیان کی دا سرے داراوی ما اغعی فیہی چپ دیکھ لے روایت نقل سی فاغی کی عیب بیان نکی ما آغا عیب فیہی چی پدے کرے لغیری ہی بچہ تا مراسل سلامی ذری شاگردان کے بیان نکی چی پدے راوی کی لا عیب دے شاگردان کے ذکر کئینا ممن دا بیان دے لغیری ہی کی دا غیری ہی ممن دا آغا قبیلین دی جہلا چی دینا جاہل ری معرفتہو پپی جنسل دے راوی باندے کانا نصیب دامن سوچرین نقل کی آسمن گناہگارے بفعله ففعل لمن بانے ذالک دغا چیزا فعل اکر چیزا راوی ذکر کی لیکن عیبی وطن ذکر کی ریمانی گناہگاری شیویت ذکر کے حواغی کی عیب دیو عیب ذکر کے راوی کی ذکر کے مباعد جاجی عیب ذکر کی چیزی دا عیب او بل غاشن دا خیانت دین عوام المسلمین دا عام مسلمانان سرا غلطا خیانت اذ لا يؤمن على بعد من سمع تلك الاخبار اذ لا يؤمن ذکر اطمینان نشتری على بعد من وبعد آغشابان سمع شووري تلك الاخبار دغ احاديث ان يستعملها چه مستعمل کی دی احادیث لردا بانی عملو کی ويستعمل بعضها يعمل کی فبعد الاحاديث باندې ولعلها خيدا طول احاديث او اكثرها یا اکثر احاديثنا اكاذيب دروغ لا اصل لها چنه اصل دی اخبار لرا
کینې چې دروغ نه لپاره د سره اصل نه وي او تاسو بیان کړی په خپل بیان او خلک په دې باندې عمل وکړي هیڅ اصل نه لري ځان د چې حدیث او خلق ته دا بیان مع ان الاخبار سره دې نه کوي چې دا کوم په باندې کې د ټول چې ترغیب او ترهیب په بعد مراد امام مسلم چې صحیح احادیث فار مسله نشته او صحیح احادیث په هر مسله کې خبرې چې صحیح مسله احادیث فار دین دا سره دی ما باندې عمل کول ضعیف تصدر ضعیف روایات تصدر ضعیف احادیث تصدر ته کې بیان صحیح احادیث نه یا نه موجوده ده یا په یو مسله کې صحیح احادیث نه ملاوي دي تعالی سره ته له جبل په ضعیف باندې عمل نو ضعیف ته ضرورت نشته صحیح احادیث کبیر امر باندې عمل کوا او ضعیف لري ضعیف باندې عمل مکه او ضعیف نه کوي ذکر داوي مع ان الاخبار الصحاح سردنا احاديث صحيحه من روايه الثقات روايه اهل الاعتمادنا واهل القناعه او اهل قناعتنا هغه کسان چې خلق قناعت کوي دا په حدیث باندې وجد کمال حفظنا وجد کمال عدالتنا وجد کمال احساننا وجد کمال ثبتنا اكثروا دي من دليل ان يصر سفر محتاج الى نقل من نقل قولنا شاته ليس بثقة شهادة كنوي ولا مقنع او قابل اطمینان نوي قناعت بخش نوي ولا مقنع او نقبان لذلك صبر كي قابلان لنقل كلمة ذکر ذلك فتم شبا لصبر كي على ذلك قناعت كي او چې ذلك فتم شبا لصبر نكي نقل تقناعت دلیل فرنا نو دا ډیر دي د دې نه چې کله یو ورته نه ضرورت ده ولا احسب كثيرا ممن ذكمان نتوما كثيرا ممن دې خلقنا يعرض جدي خطري من الناس خلقنا لا يعرض كابشي من الناس خلقنا علامه هغه چې وصفنا چې ماده بیان وکړو ماده بیان او وصفنا چې ماده بیان وکړو ذکر راوي من هذه الاحاديث ماده بیان وکړو دي احاديث ضعافنا والاسانيد المجهوله او هغه سندونه چې هغه مجهول دي ويعتد بروايتها او اعتماد کول شي په روایت د احادیث باندې بعد معرفته ورسل في جلد الدين بما فاء عيبنه فيها شفديك دي اعيبنا تشي من التوهن شاغس سؤال له والضعف او كمزوري ده شاغس كمزوري ده صحيح حديث الماضي كتبه كسؤال ضعف الا ان الذي قسم مسلم رحمه الله زه ګمان نکوم چې سبب پر روایت د ضعاف کې د دې نه ما سوا بل سبب دی کته چې دا ضعیف روایت به د محدثین ولې کوي دا ضعیف احادیث ولې نقل کوي وی ضعیف احادیث کې د دې نه ما سوا بل څه سبب نشته هغه دا چې دا غواړي چې د دې احادیث نقل عوام ته احادیث بیان او دا وایي چې پلانونه لري روایت نقل شي فلاني غير احاديث نقل شيء دلیل ما شو کې ګټه کوي او امام مسلم چې دغه څه چې ضعیف حدیث بیان او دې لپاره بیان چې خلکو ته حدیث ډیر بیان زما احادیث او تدریس کارش یا عوام الناس ته مقصود دا دی چې ډیر حدیث بیان زما شهرت شي بذا کې خلک ځان ته عالم وي دې په دې باندې چې شات ځان ته جاهل وي ولید وي کمقت وي دا ډېر سره دې په دې کې ځان ته عالم دا څنګه عالم دی امام مسلم په
ذکر دا وایي الا ان الذي ذګمان کوم چې سبب پر وېت ضعیفان کی الا مگر دار ان الذي يحمله هذا شيء تفوت تبيد الى على روايتها روايه الاحاديث باندې والاعتداد او اعتماد بها في احاديث باندې دا فاعل يحمله دفاره هغه څه اراده التقصر مگر چې دې حمل کړي په پورته کړي یا باعث کړي چې د حدیث کې کوي هغه اراده لري وایي بذلك وليس أي رواية حتى العوام كمية العوام أو بلوى أن يقال أو بلدا تقولش ولأن يقال لا كلمة واو لا زائد أو لا كلمة لام لا تعليل لأجل أن يقال الذي وجن تقولش ما أكثر ما جمع سردیر دی آغا چې جمع کړي پلاني کړي د احادیث غیر تعدیل ما اكثر ما جمع فلان من الحديث والف الصمد يذكر من العدد اشمار الاحاديث والف تثنيت صمر کړي والف صمر اشمار کړي شوی من العدد چې اشمار الاحاديث دي صمر يذكر او صمر اشمار کړي د د احادیث پیدا نو څومره یو ذکرې من العدد د چانه د احمار شوي احادیث امام مسلم ومن ذهب في العلم هذا شخص في العلم في هذا المذهب فذكر مذهب فذكر العلماء چې صرف التشهير في الاذان خلقته مشهور وسلك هذا الطريق او دامن سرله پتا قلار باندې فلا نصیب له اس کی سن سدی لپاره فيه صدر علم وكان او فيه دامن بأن يسمى تحت السماء كان جاهلا تجاهلا اولاد من بدينه اي منصبه نسبه كل شيء الى العلم علم بأن يقال تداول انه عالم انه شيخ الذي فليبان قال لا يتجمل انه جاهل انه بليد نتاور تقول شجاع اكثر الذي فليبان ذات بالنسبه شاكي لا علم ذاك علم محدثه مبائد دائره ضعيف راويان اگر ذکر کی او ضعيف راويان ذکر خلق سکن نو د دې د امام مسلم رحمه الله یو اشاره دی ته راویان باندې جرح کول یو مسله ده چې دا جایز بلکې راویان باندې جرح جائز نه والزموا على انفسهم دی واجب کړي په ځانونو باندې واجب ته چې ضعیف راویان ذکر دا وکیل ته ضرورت موجود دی چې شریعت ساتل کېږي دین ساتل کېږي دا په دې باندې ساتل کېږي دا په غیبت محرمه کې داخل نه دی بلکې خیر خیره راوی ته خیر خیره عوام تم خیره او ټول خلق ته دا خیر او بل څومره محدثین چې راغلي په زلات امت راغلي اشنا بیان کړي او بل څوک چې جرح کوي دا څه باندې چې حدیث دی او د دې طبيعت خلاف یا حدیث ریشي د دې مزاج خلاف هغه دا چې دا حدیث ضعیف دی یا وی دا روایت دا ضعیف امام مسلم رحمه الله وی چې جرح دراویان جائز نه بلکې واجب ده په اتفاق جرح دا واجب دي ته ضرورت داعیه موجود جرح واجب ده واجب دي ته ضرورت داعیه موجود ده او چې دا جارح جرح کوي نفس جرح باندې فجرح کول چې بل الله نه وي تقوا تصابل باندې دا سنا چې یو راوی مجروح نوي یا مجروح دا سنا چې یو راوی مجروح وي او یا مجروح نکوي ځکه دا خو یو لوی فساد دی دا غیبت مؤبده کې راځي دا خو د نبی اسلام احادیث ثابت کړو د نبی اسلام احادیث په ورغولو یو حکم د احکام الدین نه راتو دیو جن جرحه هغه څه د لپاره جائز ده چې هغه په جرحه باندې کوي دا قول دا مقبول دی چې
چې هغه اهل معرفت بالجرح وي چې یو سړی په جرح نه پوهېږي جارح نه وي ضعیف او ثقيل او صحیح روایت راوي نشي پېژندلی د دې جرح دا قابل د قبول نه ده دا سړی به جرح نه او دا به د الله نه پکې وي او تساهل چې شنکوشي به نه کړي پکې چې کوم مجروح نه وي هغې ته مجروح وایي او چې کوم مجروح وي نو هغه مجروح نه کړي دا کار به دویم دا جرح چې قبلېږي دا به د هغه چا نه قبلېږي چې هغه عادل وي او په اسباب د جرح باندې دا کوي چې اسباب د جرح دا راوي مجروح دي په دې کې اسباب د جرح څه آیا په جارح کې عادت شرط دی که شرط نه په دې کې اختلاف د علماو ده خو صحیح مسله دا د شرط نه ده بلکې که یو سړی په جرح وکړي نو دا قابل د قبول دی لکه څنګه چې خبره واحد دا قابل د قبول دی همدارنګه که یو سړی جرح وکړه دا قابل د قبول ده او بل دا سړی چې جرح کوي سبب د جرح آیا دا به بیانې که نه باندې په دې کې اختلاف بعض محدثین امام شافعي مولا مذهب دار چې دا په شرط دی چې سبب د جرح دا بیان ځکه کله جرح وکړي اسباب د جرح نه وي نو دی وجنه سبب د جرح هغه پکې موجود نه وي قاضي ابو بکر باقلاني رحمه الله او نور محدثین وینا عادت دا پکې شرط هغه پکې شرط نه دی سبب د جرح چې جرح وکړه او دا اهل معرفت دې که سبب د جرح بیان نه کړي نو بیا پروا نشته او دریم مذهب دا هغې دا وایي چې نه چې یو سړی په اسبابو د جرح باندې عارف او پوه وي نو د هغې دپاره شرط نه دی سبب د جرح بیان او که عارف نه وي نو هغې دپاره سبب د جرح معلومون ده پکار دی چې د راوي مجروح د هغې سبب معلوم سبب د وجې نه دا معلوم نو سبب د جرح بیانولو ته نو دې ته یا ضرورت شته بعض علماوي ضرورت شته او بعض علماوي ضرورت هم دا نشته او دریم په دې ضعیف راویانو کې کمزور راویانو کې بعضې اثارو کې دا راغلی اوس امام شعبي دا لوی محدث دی هغه روایت نقل کوي د حارث اعور او دې دا شعبي ګواهي کوي دا دروغجن هلته وایي حدثني فلان ما ته فلانی راوي روایت نقل کوي دا مبهم حدثني فلان مې دا ضعیف دی دا متروک دی چې اوس ضعیف دی متروک دی کمزور راوي دی دا شعبي کې خپل ولې روایت نقل کوي حارث اول ضعیف دی شعبي کې خپل روایت نقل کوي نو روایت ولې نقل کوي سره د دې نه دا عالم کوی د دې په زړه باندې دې خو روایت نقل کول جایز نو علما د دې جواب کوي دا وایي یو جواب دا کوي چې دا شعبي روایت نقل کوي د دې ذوب خلکو ته بیانوي چې په خلکو باندې اشکال لشي التباس لشي خلکو باندې ځکه دا ضعیف راوي دا بیانوي چې دا وپېژني او د دې بیان کې د دې وضاحت کې زور دی بیانوي چې التباس لشي په خلکو باندې چې خلک شک ولیکي چې یاره د حارث اعور دا به داسې راوي وي چې دا به صحیح راوي وي دا به ضعیف نه وي نو بیا بیانوي دویم دا ضعیف د دې روایت چې دا بعض محدثین لیکي دا په مشاهداتو کې په متابعاتو کې د دې غیر نقل کې په اصول کې نقل کوي نه یوازې په دې باندې حجت نه نیسي نو که شعبي وایي چې ما ته حدیث بیان کړی حارث اعور ضعیف دی په متابعاتو کې ذکر کوي مشاهداتو کې په اصول کې نه دی او دریم جواب دا وکړه چې دا بعض محدثین د ضعیف راوي نه روایت ذکر کوي لیکن هغه خلدي چې لیک دا پیژني صحیح او ضعیف او باطل د دې په مابین کې فرق کولی شي چې دا صحیح دی او دا ضعیف دا صحیح دی او دا ضعیف
د دې په مابین کې امتیاز کولی شي او فرق کولی شي دې لیکي حدیث ضعیف هم لیکي صحیح لیکي دواړه لیکي بیا چې کوم اهل حفظ والاتقان دي تمیز کولی شي دا ضعیف دی او دا صحیح دی دا صحیح دی او دا باطل دی دې په مابین کې امتیاز هم لیکي کولی شي او هغه خلک امتیاز نشي کولای نو به هغه ته د دې ذکر کول یا هغه خلک امتیاز نشي کولای هغه ته د ضعیف راوي روایت نقل کول دا جائز نه دی دا نه سفیان الثوری رحمه الله هغه منع کوله چې تاسو ته د وینې روایت نقل کوئ چا ورته چې عجب سره من چې کله وینې روایت نقل کوئ نه او انت تروي عنه او تقبل الرواية نقل كي لا ولا ممكن ما نقل كوي او تذكر الرواية نقل كي سفيان الثوري رحمه الله وفيه بأنا أعرف صدقه من جسمي دي الاشتياق ضروب كيجا هي ذكر ما نقل كوا هي الاشتياق ضروب نتي إذا حديث صحيح ده ليك الاشتياق لي او ده حديث ضروب ده نتين نفجر صحيح او غير صحيح او زي كده زي بنقل کوم او سی بنقل کوم او سلورم جواب دا کو چې دا دین چې روایت نقل کړي دا په ترغیب او ترهیب کې فضایل د اعمال کې په قصص په اخلاق کې فضول کې په دې کې نقل دا تعلق تر حلال او حرام سره نه لري دا تعلق تر احکام سره نه لري ذکر یوازې ضعیف راویانو نه روایت نقل کول چې څه مثال نقل کړي او د انفراده په احکامو کې هغه حجت او دلیل نشي د داسې ضعیف راویانو نه روایت نقل کول دا جائز نه دي دا ناروا دي ایوه محدثین دا کار نه ولیکن دا ترغیب او ترهیب او دا په فضائل الاعمال کې مفاهیم کې دا ضعیف روایت هغه ده او پاتې شو بعض خلک بعض فقها شاغي اعتماد کوي په دې حدیث باندې دا قبیح دی دا جائز نه دی ولی کدا اعتماد په راویانو ضعیف راویات باندې څوک کوي کدا پیژني ضعف او غیر ضعف پیژني د پاروانه چې دا قبیح ته کېږي ځکه په احکامو کې دارنګه او ضعیف راوی باندې اعتماد کول دا جائز نه ده ناروا ځکه کثر ضعیف راوی دا نقل کوي نو بیا په خپل ضعیف شي په دې باندې دا ضعیف په ویسه په احکام او حجت او دلیل هغه ده سبنا قصينا ضعیف په ویسه باندې حجت ني كمتابعات کې او مشاهدات کې ذکر کې نه صحیح ده كمتابعات او مشاهدات کې ذکر کې نه ضعیف راوی باندې دا جائز او بل امام مسلم رحمه الله دلته دا ذکر وکړ د بعد راویانو مصانف چې دا دروغجن دا دروغ یو هغه دروغ دی چې سره دروغ پر غایبو کې فضائل الاعمال کې دروغ و دا چې دروغ چې خلوي یا دې لپاره وي چې خلک دې کلمه یا خلک ته خبره اوري دا هغه فاسد محدثین دا یا دا چې دروغ چې خلوي دروغ یا د دیو جنوي چې هغه دا دروغ روایت دا د ځان لپاره حجت دي یا تعصبا کدارې ثابت نه دي خدا سره په ځکه چې راغلي د خپل مضاعف د ضعیف روایت دلیل باندې کوي دا ثابت دی دا د کفاره مبتدعه یا هغه څوک چې هغه متعصب دي نو هغه یاد یا دا دروغ چې وي دروغ په لپاره د اتباع د هوا لپاره د دې مقصد په دې کې دی د دې هیڅ عذر نه ویلی او دې لګي د خپل خواهش او د نفس مطابقت او تابعداري او باندې لګي به ذات کوي چې متن د حدیث هغه صحیح راوړي او متن د بارا ضعیف سند مشهور سند هغه چې دینو متن ذکر کوي متن کې وزن نه کوي لیکن متن ضعیفي
سند صحیح ورتراوي او دا متن کمزوري یا سند کې باندې خلک ولګي هغه قلب وي یا پکې زیادت وي یا قصدن دا کار کوي یا تاوان دا کار کوي. نو دیو جن دې طریقې باندې دې په روایت کې دروغ وي او دا روایت اصلي نو دا دروغ وي او یا نسخي لکه هغه خپل مدعا ضعیف کمزوري مدعا تعصب کړي چې هغه په معنی څه کوي دا ثابت او بعض خلک دا کوي هغه د صحابي یا حکما د عربو یا د حکم خبرې راواخلي د حکمت خبرې هغه نسبت نبی صلی الله علیه وسلم ته وي دې ټول په دروغ ویل کېږي دا ټول مطلوب په حدیث امدارنګ یو سره احادیث مسلسل بار بار ذکر کوي تحقیق نه کوي حفظ احادیث نه کوي نو دا یادای نه ذات حدیث دا هم قابل د قبول نه دی و ذات سره چې هغه روایت نقل کوي او دروغ وي او بیا توبه باندې چې دینه بعد د دروغ روایت نقل کوم نه او توبه ځانې راځي چې توبه قابل د قبول ده کنه او بعد دې توبه قابل د قبول ده لکه نور انواع د فسق نه توبه او قابل د قبول نه دي قابل د قبول او بعد لګي دا وینا د دې توبه راځي توبه قابل د قبول نه ده ځکه دې په دروغ او فرض دروغ ویلي او نبی علیہ السلام د ذات سړي متعلق سخت زجر ذکر کړی ان كذبا علي ليس كذب على احد ما باندې دروغ وایي د عام خلق باندې دروغ وایي نه دي ځکه ما باندې چې کوم دروغ وایي دا دین باندې تاسو دروغ دا وایي نو د دې توبه د سره منظورېږي نه توبه بالکل دا رد د دینه ما سوا کنور څوک دروغ وایي توبه باندې توبه دا کوي دویم قسم دروغ ظاهری د نبی اسلام احادیثو کې دروغ نه وي لیکن خلق په خبرو کې په کلام الناس په حدیث الناس کې دروغ د ذات سړي چې احادیث د نبی اسلام کې دروغ نه وي خلق خبرو کې دروغ وي نه روایت قابل د قبول دي نه شهادت او ذات سړي کې توبه وباسي دا توبه قابل د قبول ده او کدا چې یو سړی وی چې هغه دروغ کې لري نادر ډېر کم دي او دروغ باندې معروف او مشهور نه وي د دې په جرح باندې د دې جرح دا قطعي یقیني نه دی بلکې ځکه دا استعمال د غلطي او د وهم راکړل شي او دا دي او کدا په دروغ باندې معروف او مشهور وي او د دې دا دروغ چې وي هغه دومره مشهور شي خلکو په دروغ باندې پیژني او مشهور په چا باندې په دروغ باندې نو خلک پیژني په حدیث الناس کې دروغ وي توبه کې سره قابل د قبول ده او کله نبی صلی الله علیه وسلم په احادیث کې دروغ وي د دې توبه دا قابل د قبول ده نه ځکه د خلق خبرو کې دروغ وي یا د پیغمبر اسلام احادیث په مابین دروغ وي دا ډېر نو امام مسلم رحمه الله ضعیف راویان ذکر کړو او په ضعیف راویانو باندې د امام مسلم رحمه الله قائمه رد وکړو او په دې کې اشاره وکړه چې ضعیف راویان محدثین طریقه او تر معامل دار نو باید ضعیف راویان ذکر کړي او په ضعیف راویانو باندې جرح وکړي په دې کې تساهل او تشنپوشي ونفي امام مسلم رحمه الله هم راویان دا ضعیف دي اللهم صل على سيدنا بعد حديث معنعن هذا حديث معنعن كتاب الإيمان